کاره د نن نه یا دوه میاشتې مخکې ما یو ویډیو کړی و چې پودینه به په بوتل کې څنګه کاري. نو ما هم یو ویډیو کتلی وه په یوټیوب کې، یعنې یو انګریزو، او هغه دکه شان په بوتل کې پودینه کرلی وه. نو ما یې راشه دا به اکسپریمنټ زه هم وکړم، تجربه به پرې وکړو چې آیا دا دې څه وایي دا ټیک دي او که نه، کرلی کېږي او که نه راخیږي به او که نه. پودینه مې سټیم کرله، د دې ما ویډیو کړې وه. د یو کار کول نه مخکې چې یو څیز کې عیب راوباسي لا کړي دي ني، نو هغه د دنیا یو کار نشي کولی. نو مونږ خو تجربه کوله. ویډیو چې څنګه ما واچوله، نو یو پښتون و، هغه په کمنټ وکړو، وی دا تا ځان له څه کار کتلی دی، دا دروغ دي. نو زه دا ویډیو اوس دې ټایم کې ریکارډ کوم، دا وګوره، دا هغه پودینه ده چې ما هغه ټایم کرله، په بوتل کې راختې ده، غټه شوې ده. یو بوتل نه دا 3 بوتل دي څنګه ولا ګوره. همدا ما هغه پودینه کرلې ده چې کومه ما کور کې استعمال که پاڼې ته، یعنې دا ویني دا چې اوس څنګه راوشو کې او د دې نه پاڼې استعمال کې، او بیا د دې د ډنډر چې دی دا دې کې واپس وکري، نو لکه دا شنه کېږي. د ځمکې په نسبت باندې بوتل کې له 70 سیوا اړي پراختو، خو بهرحال راخیږي. نو مونږ خو ایکسپریمنټ وکړو او هغه کامیاب شو. خو زه صرف د خپلو هغه پښتنو ته وایم چې لا یو کار د کول نه مخکې په یو څیز کې عیب او خبره کول، نو خپله هم نه تجربه کوي او نه کوشش کوي او بل کس یې کوي، نو په هغه باندې تنقید. نو زمونږ هغه ملګري چې کوم پریکټیکلی څه کوي نه او تنقید کوي، نو هغې له صرف دا خواست مهرباني ده چې د یو څیز درته علم نه وي نو تنقید پې مه کوې. چې ته یو څیز باندې پوه نه یې، لکه زه هغه ټایم جواب مې ځکه ورنکړه چې ما هم تجربه کوله چې یاره ما وی کیدی شي زمونږ دا رور به دې به دا صحیح وي کیدی شي، خو ما وی دا به زه په دې تجربه کوم کرم به. نو هغه مې وکړله ستاسو وړاندې، او دا هم دکه د اوبو خالي سمپل بوتل دی د پلاستیکو، که هغه د اوبو وي که د پیپسي کوله وي، او دکه شان عامه پودینه ده. نو هغه مو دکه شان پکې په ګرم سیخ باندې مې پکې سوري وکړلو، او بیا هم پکې هغه پودینې هغه چیخ چې کوم ورته وي هم پکې وروټوم، بله خاور هم پکې لکه اچولې وه، اوبه ورته صرف اچول دي. نو هغه تجربه کامیابه ده. که چا سره فرض کړو د کروندې ځای نه یو هسې د سړو د خوند دپاره کري، نو لکه کېږي ښه ورځ کې ورته یو پیره نوم اوبه، او بیا انشاءالله تعالی ښه ښکلې شنه به یو. او د دې متعلق دا چې بوتل کې ما کرله، نو دې کم کس چې ویډیو کړې وه، نو هغه وی چې دا پودینه دی د کور مخې ته وکرله یا داسې کوم ځای کې چې ته کینې پاسې، نو هغه ځای به ماشي نه یو. نو یقیني دا څومره وخت شو، زه دا ګنې زمونږ د ځای چې دی دا مخامخ ورسره نیر دی، او دې غاړه ته ټول پټي دي. دا به تاسو کولو سپیس وینئ، ډېر ایریا کولو ده. نو دې ایریا کې لکه ماشي وي خامخا ماښام مال بار چې وځي، نو یقیني د هغې نه بعد چې دا ما پودینه کرلی ده او دا شنه شوې ده، نو زه دې ځای کې څه ټایم تېر کړم د ور مخې ته له 20 منټه، خو په ما ماشي چېرته ناست نه دی. نو که کوم ځای کې ماشي وي او د تجربې دپاره دا کوي، نو دکه شان یو نري تار به بوتل وتړئ، خاوره پکې واچوئ او پکې دا پودینه وروټومبئ، نو انشاءالله تعالی پودینه به ته هم ملاویږي چټنۍ کې به چې سبزی کې سالن کې، او لکه د ماش نه هم پیژانده کې، او یو قسم ښکلیوالی هم دی. ښه وګوره څومره مزه کې په بوتل کې پودینه، یعنې د کرلو ځای ما سره خو ما تجربه صرف کوله، ما چې دا کس څه وایي چې دا آیا دا ریښه دي او که نه، نو هغه ټایم به ما هم تنقید کړی وي چې دا دروغ دی، خو چې ما ټرای نه ورکړی نو ما تنقید نشي کولی. اوس مې دې ته ټرای ورکړه، اوس به ورته زه کومنټ هم وکړم چې واقعي دا کېږي، دا تا چې څه کړي دا څه ما وکړلو او کېږي. نو بهرحال خبرې ډېرې او سره یو، صرف مطلب د دې ویډیو دا دی چې تنقید نه دی، تنقید چې یو کار خپله د تجربه کړي پې نه، یو کار باندې د خپله کوشش نه کړي، نو تنقید نه دی پکار. ته پې کوشش وکړه، ټرای ورکړه، هغه نه کېږي، نو ته باقاعده په کس باندې ته تنقید وکړه چې یاره دا شی دا تا هسې ګپ دی لګولی.
نو دا تاسو لیدی شئ ستاسو د وړاندې خو ښکلې شنه پودینه وګوره دې ته ما سار مالوبه اچولي دي او بیا به ورته سبا سهار اچوم یعنې 24 ګنټې کې یو پیره توبه دا ما د سر دپاره هم کرلې ده تجربه هم پرې وکړه او په ضرورت کې هم راځي زمونږ ضرورت هم پوره کوي د دې نه وګوره بلا شي ده